الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو زموږ دا پروګرام د خصوصي پروګرام نشر کوو چونکې بعضی سوالات زموږ دارالافتا ته داسې راغلي چې د دې تعلق د فقهي مسایلو سره نه او بار بار خلکو پوښتنې کولې چونکې دا هم زندګۍ سره تعلق لري او اهم سوالات دي او د دین یو حصه ده. نو حضرت مفتی صاحب دامت برکات العالیه هغوی دا محسوسه کړه چې د دې بل پروګرام موږ ریکارډ کړو، د دې جوابونه په یو ځل جواب هغه محفوظ کړی شي. نو بار بار بیا که ملګري پوښتنې کوي نو انشاءالله چې دا به دوی ته یو هغه ثبوت په طور باندې یو ریکارډ پروت وي. مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات العالیه په باره کې ډېر اعتراضات خلک کوي. زموږ دارالافتا ته تقریبا 10 اعتراضات هغه راغلي دي د هغوی په ذات باندې او د هغوی په خدماتو باندې د هغوی په کار باندې چې کوم عمل کوي. جوابات هغه مونږ چې کوم دی یو اعتراض او حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات العالیه نگران و رئیس دارالافتا والقضاء پېښور هغوی به د یو اعتراض جواب انشاءالله تاسو ته ذکر کوي. امید دی چې د کومو خلکو دا اعتراضات وي نو د هغوی دا اعتراضات به ختم شي چې کم شکوک او شبهات د هغوی په ذهن کې دي. امید به رابه دی چې الله رب العزت به د هغوی د شکوک او شبهات په دې جواب سره انشاءالله ختموي. مفتی صاحب اولنی اعتراض په مولانا صاحب دامت برکاتهم باندې دا کیږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب عالم دی نو هغوی د دین کار ولې نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د خلکو کې دغه اشکال ځکه پیدا کیږي چې دوی بعض خلک چې دی په یو شوبه د دین کې د دوی سترګې کولاو شي نو دوی وی صرف دغه دین دی دینه علاوه نور شوبې دوی ته معلوم نه ل علمي په وجه باندې دوی وي د دین د چلولو د لپاره دعوت تبلیغ د لپاره د دین خورولو د لپاره اسلام خورولو د لپاره علماء دیوبند الحمدلله د دین په ډیرو شوبو کې کار کوي. یو د دعوت تبلیغ شوبه ده پای کې علماء کرام کار کوي او بل شوبه تصوف ولا دا درس او تدریس شوبه ده او په ټولو نه بیا دینه بعد یو جهاد فی سبیل الله شوبه ده علماء دیوبند په کار کوي. په پاکستان کې دننه علماء کرام په سیاسي شوبه د کم سیاست چې د سیاسي شوبه د دین چې دا په دې کې علماء کرام کار کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې کار کوي د اسلام د نفاذ لپاره او چې کم اسلام مونږ کې دی زموږ په اولاد د پر چې د دې بچاو وشي د دې بچاو د پر مولانا فضل الرحمن صاحب په سیاسي شوبه کې کار کوي. دا هم د دین شوبه ده نو چې دغه اشکال ذکر راغلی چې خلک وایي چې د سیاست چې د دین نه بهر دی سیاست د دین نه بهر نه د دین یو شوبه ده چې په اسلامي اصول عین مطابق سیاست کا د عین عبادت ته ثواب دی او په نورو شوبو د دین نه د دې معیار اوچت دی د دې درجه اوچته ده ځکه چې سیاسي شوبه کې چې تکار کوي نو خلک پستا مخالفت کوي بهر ملکونو ولا کم چې انګریزان دي عیسایان دي يهود او نصارا دي باطل قوتونه علماء کرامو سخت مخالف دي چې هغه اسلام عملی طور په ملک کې راولي خلافت ته پر کوشش کوي چې هغه سیاسي علما دي دا غو پس پروپاګاندا کې هغه پس خبرې هم کوي هغه تر کوټونه جوړي او چې انفرادي طور باندې फायदा کوي لکه دعوت تبلیغ کار دي ته پکې هغه درست شي خو په حکومت کې دننه یا دنیا ته اسلام داسې نه خي ښکارا اجتماعي طور باندې نو د دعوت تبلیغ مخالفت قوتونه زیات تر نه کوي مخالفت خو زیات تر نه کوي زیات تر شه دوی مخالفت کوي د سیاسي پرټوي د سیاسي علماء کرامو دوی ته تکلیف ده نه رسی نو دا معنا چې د سیاسي شوبه کې کوم علماء کرام کار کوي دا په د نورو شوبونه سیاسي تصوف له شوبې شوې دعوت تبلیغ شوبه شو درس او تدریس د دینه د معیار اوچته د درجه اوچته د ثواب پکې زیات دي او په دینه بیا بل کومه ټولو کې اوچته درجه ده چې اسلام ورته د اسلام چوټي ویل شي اسلام خلا دغه جهاد فی سبیل الله ده او پاکستان کې ټولو نه بهتره شوبه د دین چې دغه سیاسي شوبه ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب پکې کار کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب د دینی شوبه کې هوکار کوي لګیا دي نو لہذا د دې سیاسي شوبه چې ته سیاست ته هم دین وای اسلام ورته وای نو د اشکال به خود ختم شي. جی دویم اعتراض په مولانا صاحب باندې دا دی چې مولانا صاحب څومره کتابونه لیکلي د اسلام په اړه مولانا صاحب څومره کتابونه لیکلي مولانا صاحب عملی طور باندې په سیاست کې په اسلام د پردا سے کار کوي چې په د باندې خلک کتابونه لیکي دی به کتابونه نه لیکي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې اسلام خورولو پر څومره کار کړو خو خپل یو کتاب نه دی لیکلی نبی علیه الصلاۃ والسلام خو نبی علیه السلام په کردار باندې څومره دنیا په کروڑونو یا عربونو کتابونه خلک لیکي کلمونه به ختم شي دا صحیح هم ختم شي نبی علیه السلام باندې خلک کتابونه ختم نو یو کتابونه دي چې پای کې علم دی یو عمل دی
عملی طور مولانا فضل الرحمن صاحب په سیاست کې کار کوي. په خپل یو کتاب دی مولانا فضل الرحمن صاحب الحمدلله کتابونه څه د پر دین پرچار د پر دی کنه کیږي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب عملی طور باندې دین پرچار کوي د چې موجود وي او د نه بعد په د باندې خلک کتابونه لیکل چې کتابونه نه دي لیکلي دا معنی نه چې د دین کار نه کوي. ما مثال درکړم چې نبی علیه السلام په خپل کتاب نه ولیکل خو په خپل دغه ژوندۍ چې دغه خپل یو کتاب دی. دریم اعتراض دا کیږي چې ام ام ته کله اقتدار ملو شوی په خیبر پختونخوا کې نو په هغه زمانه کې د دین لپاره کوم خدمات بدیهي امور د پر ثبوت ضرورت نشته. د کتاس یوټیوب ته لاړې اغلته د اکرم خان دورانی خیبر نیوز ته انټرویو ورکړی دا په یوټیوب باندې هغه انټرویو وکړه. اکرم دورانی خیبر نیوز ته انټرویو ورکړی دا نو هغه په ممي حکومت کې اسلامي جماعتونه چې دا اسلام چغوي چې موږ به اسلام د لپاره کار کوو کنه خو دنیا د لپاره هم کار کړی دی. په هر ضلع کې چې یونیورسيټي چې دا د ام په وجه په هر ضلع کې چې یونیورسيټي جوړ هسپتال جوړ دی ام جوړ کړي. تاسو لکه یوټیوب ته لاړ شئ اکرم خان دورانی هغه انټرویو اوري په خیبر نیوز باندې نه د دینه مخکې نه به داسې حکومت بیا راشي ام چې څومره کار کړی دی پلونه کولونه جوړ کړي یونیورسيټي جوړ کړي دي او دین د پره ته وایي چې کړي خلک دین د پره ووټ ور کړي. نو هغه د مولانا ادریس صاحب تاسو بیان واورئ په یوټیوب باندې موجود دی چې حزب بل دوی جوړ کړي دي مولایانو حزب بل یعنی شریعت راوستلو په صوبه زراعت کې کوشش کړو او حزب بل یې پاس کړو اکټي پاس کړو خو مشرف ته د الله پاک هدایت کی هغه ورته رکاوټ جوړ شو. هغه صدرو مولایانو سره دومره پاور غوتا سو نو ور کړي په وټونو باندې چې هغه وزیر اعظم مولایانو ته محدود اختیارات تاسو ور کړی او ام ته نو محدود اختیاراتو کې هغه اکټ پاس کا حزب اکټ چې هغه شریو نو هغه بیا ججانو د کم چې د وډون جج چې د ما لاړو افتخار چودري او مشرف د مخالفتو کو چې دا ختم کو. نو مولایانو خپل وس مطابق اسلام د پر هم کار کړي او کتا وس ورک مکمل ام ته مولایانو ته چې هغه مکمل یعنی وزیر اعظم د پر دومره وټ ته ورک چې وزیر اعظم جوړ شونه ان شاء الله د حزب اکټ کې بدوی د پرایز قسم رکوټ نه وي. حاجی دا خو الحمدلله دې جوابات شو. څلورم اعتراض دا کیږي چې مولانا صاحب اسلام نه غوړي بلکې اسلام آباد غوړي. اسلام نه غوړي اسلام آباد غوړي نو عین اسلام دی کنه. نو څوک مولانا فضل الرحمن صاحب کرسي د پر د پر کوشش کوي چې اسلام آباد پارلیمنت قانون الته جوړیږي چې اسلام آباد ملاوشي کرسي ملاوشي نو تبر دین خدمت وکي. سیاسي په جمهوریت کې چې تعالی کرسي نه مل نو تعالی دین خدمت نشه کوله. دا خو چلاو څلور میاشتې تبلیغ ولا کار نه دی چې په هر جماعت کې د بستر او شولا کار. سیاست کې چې ته دین د پر کار کوي یا دنیا د پر کار کوي خلکو عوامو خدمت کا نو اول به تا کرسي ملويږي نو کرسي د پر به سټرګل کوي چې کله کرسي ملاوشي اسلام آباد ملاوشي نو بیا به تا دین راولي. نو د خلکو چې د کرسي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب یا نور علماء کرامو د پر آیا دوی سره خون نه کوي علماء کرام چې قران پاک یې زده د قران پکار دادي چې دغه کرسي چې علماء کرام په هر میدان کې تاسو علماء کرام ته محتاج ہے نو کرسي هو علماء کرام سره خو لا مزه کوي دیندار خلکو سره او کرسي او دیندار خلک کرسي د پر غواړي چې د دین خدمت په وکړي د غربا او خدمت په وکړي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب کم سیاست کې اسلام آباد غواړي یا کرسي غواړي دا عین عبادت ته خلکو خدمت ته پر اسلام خدمت ته پر غواړي. دې کې وجزي خبره ده کومه د اسلام نه بلکې اسلام آباد غواړي. مولانا صاحب الحمدلله د اسلام آباد په ذریعہ باندې ډیر زیات خدمت یو ادنا سیس به ذکر کوم چې مولانا صاحب یو ځل انټرویو ورکوله چې زمان وسیو چاکلیټ خورو هغه چې موقع د جیوی هغه اجزا وغیرہ موقع تاغي کې حرام سيزونه شاملو ول فورا چې کله اجلاس هم روغته ول ما غي د مطالبه وکړي چې پاکستان ته د حرام سيزونو هغه ترسیل بند شي نو فورا هغه چې کوم دی هغه بل پاس کړو ترنن الحمدلله حرام سيزونو هغه پاکستان ته اوس هم چې مولانا صاحب په 73 عین باندې زور ورکړي علماء کرام په دې باندې ډېر قرباني ورکړي د 73 عین په وجه باندې غیر اسلامي عین پس کول نشي دغه خلک ځکه 73 عین خلاف دي د خلک. مولانا فضل الرحمن صاحب چې بار د ځنه خلک وي د 73 عین حفاظت کوي د جمهوریت حفاظت کوي. جمهوریت او 73 عین حفاظت د لپاره کوي چې اسلام خدمت وشي. د علماء کرام چې په اسمبلی کې کم کار کوي د بدیهي امور دي هغه خو خلکو ته ازهر من الشمس دي. جزاک الله. حاجی بل پنځم اعتراض دا دی چې دوی چې جمهوریت خو کفر دی او ډیر علما دي چې هغه سیاست نه کوي چې جمهوریت نه کوي. نو مولانا صاحب سیاست او جمهوریت ته کوم علماء کرامو چې کفر ویلي په دې بنا باندې
ویلي چې کوم ملکونو کې جمهوریت ته هغه کې جمهوریت دته ویل شي جمهور یو فیصله وکړي کاغه د الله او د رسول له حکم خلاف ولې نه وي جمهور چې کوم فیصله وکړه بس دغه فیصله باندې به عمل کیږي لکه په انګلند کې په امریکا کې مثلا جمهور دا فیصله وکړه چې دوه لکان دی یو بل سره نکاح کوي دوه زنانه د خپل کې نکاح کوي زنا بالرضا جایز ده دا چې جمهور فیصله وکړه جمهوریت وایي چې بس په دې به عمل کیږي خو په پاکستان کې چې کوم جمهوریت ته هغه اسلامي جمهوریت ته لکه په بار ملکونو کې بانکونه سودی بانکونه دي او پاکستان کې زنا بانکونه شته علماء کرام مهنت پکړه تکي عثماني صاحب دامت برکاتهم نور علماء کرام مهنت کړي نو بانکونو ته غیر بانکونو ته مونږه سودی بانکري نه وي اسلامي بانکري ورته وي نو پاکستان کې کم جمهوریت ته د اسلامي جمهوریت ته په دې کې داسې یو حکم نشه پاس کولای عین اکټ نشه پاس کولای چې د الله او د رسول له حکم خلاف د قران خلافي نو جمهوریت چې کم ځای کې کفر دا په غیر اسلامي ملک ته غزه مولانا فضل الرحمن صاحب هغه جمهوریت کې کار کوي چې هغه یې اسلام دی جزاکم الله بل شپږم اعتراض په مولانا صاحب باندې چې کوم کیږي هغه دا کیږي چې مولانا صاحب د الیکشن او د ووټونو د پاره شیعاګانو او نور لامذهبه پارټو سره دنیوي پارټي دي هغه سره پارټو سره د اتحاد کیدا مولانا فضل الرحمن صاحب چا سره چې اتحاد وکي په سیاسي پارټو سره هغه عقاید باندې ور سره اتحاد نه کړي چې ستا عقیده ما قبول کړه هغه اتحاد کړوي په دنیوي امور باندې یعنی د اسلام نفاذ د پاره کته غیر مسلمه پارټي سره اتحاد کول شي نبی علیه الصلاه والسلام غزوه حنین کې غزوه طائف کې نبی علیه السلام د مشرکین نه اسلحه واخسته کفار نبی علیه الصلاه والسلام به د کافر نه وسله واخسته اتحاد به ور سره او بل کافر به په ختمو نو اسلام نفاذ د پاره کا علماء کرام مولانا فضل الرحمن صاحب سیاسي پارټي سره اتحاد کوي هم د لپاره په دینیت باندې کوي چې زوا د اسلام بچ کولو د پر اسلام په دې سره د غریب خلکو په دې سره خدمت وکړو نو دغه اتحاد خو په اسلام کې منع نه دی نبی علیه الصلاه والسلام د اسلام مفاد لپاره کافرو د پر يهوديانو سره د سره اتحاد کړی دی جی و مې اعتراض شي په مولانا صاحب باندې دا کیږي چې مولانا صاحب جهاد ولې نه کوي د دې جواب ما په اول کې وکړ چې مولانا صاحب جهاد مولانا صاحب چې کم کار کوي دا جهاد فی سبیل الله په زمره کې داخل دی ځکه جهاد فی سبیل الله د ته ویل چې الله رضا لپاره ته یو سټرګل کوي کوشش کوي دا یو عام جهاد یو عام لفظ دی چې هغه قتال ته هم شامل دی نو قتال فی سبیل الله چې وای څوک قتال فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله کوي اسلام د پاره چې دعوت تبلیغ کار کوي دا جهاد فی سبیل الله کوي نو مولانا فضل الرحمن صاحب د دین په کومه شعبه کې کار کوي دا د جهاد فی سبیل الله په زمره کې راځي او دعوت تبلیغ هم جهاد فی سبیل الله دی خو تصوف هم فی سبیل الله کار د خانقاه کې مولانا فضل الرحمن صاحب چې په سیاسي شعبه کې کار کوي د دې شعبې داول کې مونږ ویل چې د دې درجه اوچته ده په دې کې راکوټونه زیات مخه ته راځي نو ته چې په نبی علی السلام فرمی فتنه دور کې په یو سنت عمل وکړي نو سلو شهیدان اجر ملوي نو په اسلامي سیاست کې چې کوم علماء کرام کار کوي هغه ته چې تکلیفونه ملوي خلک پروپاګاندا خلاف خبرې کوي دوی ته اجر زیات ملوي دا جهاد فی سبیل الله په زمره کې داخل جی اتم اعتراض په مولانا صاحب باندې دا کیږي چې د کشمیر کمیټې چیرمن پاتې شوی دی نو دوی د کشمیر د لپاره څه خدمات کړي دي مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله د کشمیر کمیټې چیرمن نو وزیر اعظم خو نو بادشاہ خو نو چې کشمیر کمیټې چیرمن دا معنا چې هغه سفارشات پیش کړي حکومت هغه پیش کړي په یوټیوب باندې په ګوګل کې تاسو دا هغه بیانونه وګورئ په بار ملکونو کې کمیټې ولا سفارشات دنیا کې پیش کړي البته ته وایي چې فضل الرحمن صاحب څه کړي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د کمیټې چیرمن 370 اکټ هندوانو ختمول نه شو کشمیر یې زم کول نه شو مقبوضه کم کشمیر دی او دغه چې مولانا فضل الرحمن صاحب د دوی په سزا سره اسمبلی نه بهر شو نو او کمیټې نه هم بهر شو نو دوی په کشمیر کې دا سره د بدل شروع ک اوس د پی ټی آی چې کم یو وزیر دی کمیټې کا مشر ور سره هیڅ قسم پته نه لګي کشمیر د پر اثر आवाज نه دی وشت کړي مولانا فضل الرحمن صاحب خپل وس مطابق کشمیر مقبوضه کشمیر دفاع کړي دا چې د لاړو بیا وګوره کشمیر کې څه وشول کشمیری ځان سره زم کړو د نشټوالي په وجه سره جی بل اعتراض جدا کیږي مولانا صاحب باندې چې طارق جمیل صاحب او نور ډیر داسې علما دي یادې چې هغه د پی ټی آی حمایت کوي دغه په حق کې بیان ور کوي او مولانا صاحب د پی ټی آی خلاف دي نو سیاسي امور کې بس سیاسي علما کرام فتوا ور کوي فیصله وکړي چې هغه کوم کولو کو هغه ته اعتبار دی په سیاسي امور کې مولانا فضل الرحمن صاحب پس ورستو 6 लाख 7 लाख علماء کرام مستند علماء کرام په شمول تقی عثماني صاحب کم غټ نمونه دا مولانا فضل الرحمن پس الله ورستو روان دي دا مولانا فضل الرحمن صاحب په سیاست کې زمونږ علماء کرام او امام دی مولانا فضل الرحمن صاحب کوم خبره وکي هغه
هغه خبره ته به اعتبار وي. طارق جمیل صاحب ته اعتبار په دعوت تبلیغ کې د تبلیغ په کارونو طارق جمیل صاحب چې کله دعوت تبلیغ یعنی شپږو نمبرونه چې کوم د مشرانو چې کوم اصول ذکر کړي دعوت تبلیغ دا هغې نه چې کله طارق جمیل صاحب ووتو سیاست کې ګوتې ووهلې نو وګوره څومره مقام یې خراب شو. نو هیڅ قسم هغه هیڅ قسم مقام نشته حیثیت یې چې یا فتوا ورکړي یا په سیاسي امورو کې خبره وکړي او هغه غلطیږي هم فقهي مسایلو کې غلط شوی ډېر ځل غلط شوی دی. وګوره په یوټیوب باندې دی وایي چې څوک صحابه کرامو کنځلې کې بدر دوی په دې باندې کفر ته نه ځي دا خلک. نو دا دومره علم یې هغه کمزور دی هغه مبالغ دی. هغه دعوت تبلیغ کې شپږو نمبرونه بهر نه وځي بهر چې ووتو مولانا فضل الرحمن صاحب د سیاسي جماعتونو متعلق چې څه وایي هغه خبره چې دا هغه به صحیح خبره وي په هغې ته به اعتبار قابل استدلال به وي هغې ته به اعتبار ورکوي ځکه چې په دې فیلډ کې په دې شعبې کې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغه ډېر ماهر دی او ټول علما کرام په هغه باندې پګړی والي هغه وروستو روان دي. جی دا نه اعتراضات شو جی اخرنه یو پوښتنه ده چې کم خلک علماء پسې خصوصا مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کوي بدره دی وي د دې خلکو حکم څه دی؟ مولانا فضل الرحمن صاحب پسې څوک بدرد وایي چې هر څوک دی مولانا فضل الرحمن صاحب که چا سره ځمکې شریک وي چېرته او یا ورسره کاروبار شریک وي نو کم خلک مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کوي نو خیر دی هغه خو ذاتیاتو باندې کوي چې د کمو خلکو مولانا فضل الرحمن سره ځمکه نه در ټچ چېرته مولانا فضل الرحمن صاحب چېرته کاروبار شریک نه دی او دوی مولانا فضل الرحمن صاحب پسې سیاسي بنا باندې بد رد وایي نو د دې نیت د دې خلکو صرف او صرف یو دی چې دوی د اسلام مخالف دي د هریا دي د اسلام مخالفت کوي. نو اسلام نفذ کولو دپاره علماء کرامو امام څوک ګرځولې مولانا فضل الرحمن صاحب یعنی چې هغه اسلام ټیکادار څوک دی مولانا فضل الرحمن صاحب. نو اسلام پسې ډایرکټ خبره کول نو چې څوک ډایرکټ خبره وکړي نو خوله یې ورته په سوکانو متوي عام خلک یې متوي. مثلا پی ټی آی ولا خلک د اسلام پسې خبره وي د پی ټی آی ولا خلک سر ورته متوي اسلام خلکو باندې ګران دی. نو دوی د اسلام پسې خبره کولی نشي نو اسلام چې کم مشران چې علماء کرام مشر کړي فضل الرحمن صاحب پسې خبرې نو گویا کې فضل الرحمن پسې خبرې کول نو څوک چې اسلام پسې بد رد وایي یا هغې اهانت کوي نو دا خو کتابونو ټولو لیکلي چې دا اسلام نه خارج شو چې اسلام نه خارج شو هغه بیبي چې دا هغه ګناه نه ده کړې هغه ښځه چې دا هغه مسلمانه پاتې شوه خو هغه د ده په نکاح کې نه پاتې کېږي. نو ځکه مونږ وایو چې ملایانو پسې امامانو پسې خاص کر کې مولانا فضل الرحمن پسې څوک خبرې کوي هغه د خپل ایمان نه خلاصېږي خپلې ښځې نه خلاصېږي نو نقصان کې دي. الله پاک دې مونږ د دې مسلو نه په امان کړي.